علیکم. د 1947 نه واله د 2022 پورې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې مختلف مراحل راغلي دي. په ځینو ځای کې د دوه تعلق بالکل د ورورولۍ د بایچارې جوړ شوی دی او په ځینو ټایم کې د دوه د یو بل دښمنۍ او د یو بل اختلاف ورته ناست دي. په دې کې به د وخت سره سره چینجنګ راتو د ظاهر شاه دور نه واله د ډاکټر نجیب پورې او بیا د اشرف غني پورې بیا د طالبانو دورې حکومت خو مختلف مراحل پکې راغلي دي. په ځینو ځای کې د یو بل سره ښه تعلق جوړ شوی دی او په ځینو مسلو کې د یو بل سره خلاف تللی دي. خو دا هیڅوک نشي بیلولی چې افغانستان کې پښتانه او د پاکستان پښتانه دا د یو بل ورونه دي او دا د دواړو د سیمو او د علاقه یو د رسم رواج او ثقافت هر سره دی یو دي. دا مراحل به راځي، د حالات به راځي. بیا د 1979 نه بعد د افغانستان او د پاکستان په منځ کې حالات ډیر زیات خراب شو. په یو بل باندې الزامات، په یو بل باندې بهتانونه لګول کېدل. خو دا یو خبره موږ تسلیمو چې دا زمون کمزوري ده. دا د افغانستان د خلکو، دا د پاکستان د خلکو، دا د دوه حکومتونو کمزوري ده چې دیو په خپل منځ کې یو بهترین ریلیشن جوړ نکو، یو ښه تعلقات جوړ نکړو چې هغه تعلقاتو په بنیاد باندې کاروبار وشي، اقتصاد مضبوط شي او د یو بل نه دانستی او لا کم کمزورۍ نه دي چې دا ختم شي. کوم موږ پاکستان سایډ ته وګورو، د انډیا سره زما حالات خراب دي، د ایران سره زه کاروبار نشم کولی، یو چاینا دی، د افغانستان سره هم کله حالات ټیکي کله خراب دي. د افغانستان سره زمونږ ډېر ولي بارډر دی او د دې سره زمونږ ثقافتي او علاقایي مسایل یو دي. کوم موږ چېرته د افغانستان سره کاروبار شروع کو نو د دې کاروبار سره سره به زمونږ د تاجکستان او د رشیا سره هم یو کاروباري بیلټ جوړ شي او د دې روزګار سره به پښتنو علاقو ته، KPK ته، باجوړ ته، مومندو ته او خیبر ته دا علاقې به د کاروبار سره سره ترقي وکړي. هغه څه ټکم د افغانستان علاقې د جلال آباد، کونړ د علاقې دي دغه به هم ترقي وکړي. ګوره موږ ته لږ د یورپ نه لږ آیډیا اخیستل پکار دي چې هغه ممالک چې د یو بل خلاف بو، د یو بل خلاف یې غټ غټ جنګونه کړي وو، په لکونو په زرونو باندې یو بل نه خلک وژلي وو، هغه څومره ښایسته ماحول جوړ کړی دی، څومره ښایسته خپل اکنامکس جوړ کړي چې زما هر پښتون، زما هر بچی دې ځای نه ځي اول ته کاروبارونه مزدورۍ نه کوي. خو دلته موږ په خپله ایشیا کې په دې علاقو کې یو خوني رواج جوړ کړی دی، د یو بل خلاف، یو بل مړه کول، د یو بل بېعزتیانې کول. داسې یو ماحول موږ ډیولپ نه کړو، داسې یو آیډیا موږ پروموټ نه کړله چې موږ کاروبار مخکې کړو، روزګار مخکې کړو چې د هغه ځای نه خلک دلته راځي. خو غوړ عمر به زه بل ته محتاج یم، غوړ عمر به زه بل ته سوال کوم. د دې علاقو تاسو هغه معدنیات وګورئ، دلته د کم منرل دی دا وګورئ، ور دا ډېر د روزګار علاقې دي. دا داسې علاقې دي چې سوپر پاور دا غواړي چې موږ په دې علاقو باندې قبضه وکړو چې دلته کم معدنیات دي، دلته د کم مټیریل دي، دلته د کم سټون دي، دلته د کم نیپرایډ دی، کم ماربل دي. نو ګوره دا په ټوله دنیا کې منلی شوي دي. خو د بدقسمتۍ نه موږ لانجې شروع کړي، بارډر منیجمنټ هم نشته دی، پراپر کاروبار هم نشته دی، بارډر هم سیکیور نه دی، علاقه کې هم امن نشته دی، هغه سیټ هم بد امني ده، دې سیټ هم بد امني ده. خپل ځان موږ پروموټ نه کړو، عقل هم یاد نه کړو، چل هم یاد نه کړو، روزګار هم یاد نه کړو، ورورولي هم پیدا نه کړله، دوستانه هم پیدا نه کړله. خو غوړ عمر کله به کرکټ باندې خلاف کیږو، کله به په سیاستدانانو باندې خلاف کیږو، په وړو وړو خبرو باندې موږ جنګونه کوو، نفرتونه به خورو، چېرته هم د محبت پیغام یو بل له ورنکړو، چېرته هم دا ونه ویل تر راځئ کینو، سوچ وکړو. د خپل علاقې ډیولپ کول غواړي. موږ اوس هم د 2G او 3G پر یادونه کوو، په کم دور کې موږ پراته یو، موږ 2G او 3G یادو. هلته څه دي او دلته څه دي، خلک هلته هم د ولږې مړ شو، دلته هم خلک د ولږې مړ شو. خو موږ داسې پراپر سوچ ونه کړو چېرې دا ژوند څه ته وایي، دا زندګي به څنګه تېرېږي او څنګه به را روانه یم. خو هر سړی دا کوشش کوي چې یورپ ته لاړ شم چې د دې علاقې نه وځم، د دې بدامنۍ نه وځم، بېروزګاري ده، ټینشن دی، مسلې دي، پدنې دي، لانجې دي، چې دې نه وځم چې آزاد خود مختاره ژوند تېر کړم. ای افغانانو، ای پښتنو، ای پاکستانیانو، لږ سوچ وکړئ. دومره ښایسته بارډر دی، دومره ښایسته ماحول دی، خبره هم یوه ده، زبان هم یو دی، لینګویج هم یو دی، کاروبار دلته اسان دی، یو بل رواجونه پېژنئ، رسمونه پېژنئ. د چینا سره موږ روزګار کوو، د هغو ژبه بدل ده، زموږ دا بدل ده، روزګار هم بدل دی، خوراک هم بدل دی، ذهنونه هم بدل دي، لږ مشکلات جوړېږي. دا خو موږ خپل یو بل علاقه ده، دلته موږ ته د روزګار څه مسلې جوړېږي. خو زموږ ذهنونه کې لانجې، فتنې،
تعلیم نشته، روزګار نشته دی، نور داسې ښه سوچونه هم نشته دی، په غوڼ عمر به د شر، د بدامنۍ او خپل علاقې د تباهي سوچ کوو. بیا به کوشش کوو د خپل بچي وباسو، خپل ماشومان وباسو، چېرته د یورپ په تیارو کې ژوند به تېروي، چېرته د انګلینډ په تیارو کې به ژوند تېروي او د امریکې په تیارو کې به ژوند تېروي. د دې علاقې نه د هغو رسم و رواج ختم شي، نوم او پهچان یې ختم شي، نسل یې هلته جوړ شي، لاړ ختم هم کړه د هر څه. لږ سوچ وکړئ، ټایم شته دی، خپل روزګار ډیولپ کړئ. ورکې دا دواړه یو شانتې ملکونه دي، دواړه زموږ ملکونه دي، هلته هم ترقي ورکړئ، دلته هم ترقي ورکړئ، روزګار شروع کړئ، ماحول ډیولپ کړئ. چې یورپ نه نفرت واخلي، بار ملکونه نه نفرت واخلي، د خلکو باډر وګوره، د ممالکو باډر وګوره، چې ستره غونډه کې لار لاین به ویستلی یا به چونه ګودارلي، دلته موږ تارونه لګولي دي یو بل خلاف، ځکه دومره نفرتونه په موږ کې راپکېږي. یو بل سپورټ کوو نه، د یو بل حمایت نه کوو، صرف کوشش دا کوو چې دوی وایي موږ هغې خراب کړو او هغوی وایي موږ دی خراب کړو. په کرکټ میدان کې به جنګ کوو، په فوټبال به جنګ کوو، په هر یو شي باندې به زموږ دوه نظریې، دوه سوچونه به وي، دوه فکرونه به وي. چېرته هم د خپل سوچ رایو نه کړو، د خپل فکر هم رایو نه کړو، د خپل ذهن هم رایو نه کړو چې موږ د خپل ملکونو ته، ریاستونو له ترقي ورکړو. کو افغانستان جوړي، پاکستان به جوړي، کو پاکستان خراب افغانستان به خرابي. دا یو ملک دی، یو خلک دی، یو قوم اوسېږي، یو سوچ دی، یو شانتي مسلمانان دي، خو صرف موږ تقسیم کړي دي او غیرو تقسیم کړي. نه غواړي چې دا دواړه ملکونه یو شي او ښه سوچ وکړي او ترقۍ نه یو بل له ورکړي. یو ساده پیغام مې دی، نور په خپله پوهېږي، حکومتونو ته هم دی، دولتونو ته هم دی، افغان حکومت ته هم دی، پاکستان حکومت ته هم دی، باډر راته کولاو کړي، کاروبار را برابر کړي، روزګار را برابر کړي. د ماشومان به د یورپ او د بار ملکونو په تیارو کې نور ژوند نه تېروي، چې دلته خپل خود مختار او ښایسته روزګار کوي او ژوند تېروي. والسلام.